د قرآن نه کې تاسو به ذهن کې وي دا داسې خبیث نسل دی چې نوم د قرآن اخلي انکار د قرآن نه کې. تاسو د څو آیتونه وکتله او عجیبه خبره دا ده و یاره مونږ په قرآن باندې عمل کوو. دا د مولانا شاکر چې کوم 2-3 کسان دي زیات خو دي یې الحمدلله نور ټول پلس 15 کسان ټول جاهلو طبقه ده. دیو یو طرف ته په قرآن باندې عمل پکار دی بل طرف ته قرآن نه انکار کوي. ګوره په قرآن به څنګه عمل کیږي؟ قرآن وایي اقیموا الصلاة زه به تاسو مونږ قایم کړئ وایي مونږ ضروري نه دی او بیا مو په قرآن عمل پکار. قرآن وایي فصل لربک وانحر قربانی وکا او قربانی نه انکار وکړو. تاسو مخکې ورځ وکتل قرآن د تقدیر زه په ځای باندې ذکر کوي دی وایي تقدیر د مجوسو جوړه شوې عقیده ده. قرآن وایي احادیث حجت دي وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله اطیعوا الله واطیعوا الرسول. دیو د حدیث انکار کوي دا مجوس جوړ کړی دي نعوذ بالله. قرآن د معراج ذکر کوي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دیو د معراج نه انکار کوي هغه تر مجوس عقیده وایي. قرآن وایي ان الحسنات یذهبن السیئات بعض غټي نه کوي واړه ګناهونه ختمي هغه خوري. دیو وایي نه دا ټول غب شپ دی. قرآن وایي حج فرض دی. دیو وایي نه دا خو عبادت نه دی دا خو وست خلکو دا خو بین الاقوامی کانفرنس به کېدو حکمرانان براتلله. قرآن مجید وایي روزه فرض ده او تاسو د مولانا شاکر هغه کلیپ مونږ پیش کړو چې په روزه کې د په کور کې کسان کار کوي هغه روزه نه دي دی ول خپل کور کې خوراک چي نه تیاری هغه ول راوړي. قرآن مجید وایي موسیقي حرام ده. مولانا شاکر د خپل زوی چې واده په کور کې سټیج ولګو ډمانه راوستله دا قصې کول بلکې موسیقي ته مولانا شاکر جایز ویل ده سره د ګروپ ورته جایز وایي. قرآن مجید وایي په نبی اسلام درود شریف وایي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. دیو د هغې د منکر دي. قرآن مجید وایي ذکر کوي اذکروا الله ذکرا کثیرا. دیو دې ته فضول کار وایي. قرآن مجید وایي یوزک د باطن تزکیه ذکر کوي یوزکیه نبی صلی الله علیه وسلم په فرایضو کې یو دا دیو دې ته متبادل دین وایي. قرآن خبره کوي دیو انکار کوي. قرآن حکم کوي دیو انکار کوي. بیا موږ په قرآن عمل پکار دی اق قرآن پوجا نه حدیثونه نو قرآن حکم چې حکم ته د احکاماتو نه منکر هغه ته فضول وایي غب شپ ورته وایي بکواس ورته وایي نعوذ بالله. نو څنګه په قرآن عمل کیږي؟ نو دا د خلکو غب شپ دی چې خلک باغی باندې دوکه کوي او دا سړی دا خو چې مخکې بدیو باندې ما فتوی راوغتلې چې د مسلمانانو نه دي کافر دي. زه دته وایم چې دته دا څوک ناستي دا په کم خبیث دا په منبر لګیا او په بنیادی عقایدو ته ډرامو پته نه لګي دي خلکو نه دا روغ څنګه پاتې شوی مسلمانان دې بې غیرتۍ حد ته ورسېدل.